یو حکیم ته یو مریض چا راوستو، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی خاوی او هغه حکیم د جمال کوټه جلاب ورکړ. چې جلاب یې ورکړ نو مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلی پرېږده خیر دی نه دي ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بالکل خوځېدی نشي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په دریم ځل وله راغی وی سنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده، انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعاً د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي. ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کوه. ما یو ښځه وه میړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي. قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې تا آزادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکړئ، دغه طرف سره جرګه وکړئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کوئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوهېږم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ را سسېږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه یې لیبیان دا زمونږ دا د خدای قمقل نه وي. دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی. مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو
बुजुर्ग दे आगा दा वाक़िया दा हदीस नज़म के वेले आगा वही जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूर दा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया दाज़ेलक पगौर वावरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा वाई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यौ गज फासिला व द कुर्ब यौ गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दा हाल ब दुनिया की चाहता न वे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फनाफिल्ला मकाम क्यों देता इस्तिगराक फिल्ला वही च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान के नुच दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई च बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदरता हर तरफ तच गोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राशि आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है वह माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बचगी की दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख दे खपन दादरे वाला मुंग यो न पेजम जमुंग द मल्क दा पीरान मीरान कदी तासुबम निवली रानी वली मुंगम निवली रानी वली दी दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगे पुईगी ची पौड़ी के मुआस्काटा छोले और जेब के चौरवाचे और दुआ बहु कामया कगल वर्षी चगले पसेजम हस्तास दुआ होगा या अल्लाह कामयाब है कसोक वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तों में दवारत या अल्लाह ते क्यों तख्ते दा दगा खलक दे दा न इस्तिगराक फिर ला पे जनी हो न इस्तिगराक फिर रसूल पे जनी हो न इस्तिगराक फिर शेख पे जनी दा मुंगों दे लम्या बुझ डाला अर्ज दाओ च मंसूर और शितबली दनो अल्लाह अल्लाह हत्ता के जान तबे खत्म अल्लाह बो नो अनल हक हुए च अनल हक हुए नो मुलियान रोनी हुए चिता जान ता खुदा हुए हो वी नहीं सही अगर बिया अनल हक चले खुलासा दा चले मराई के पड़े और वा चलो च पांसी गई आ रसायन चगे वाले च अनल हक मरी को शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दगा वखलोई वली और बुजुर्ग दे दशपे नास्ते निमश पदा अल्लाह ते इल्तिजा उकड़ा
शेख शिबली सवाल करद बदरे हजरत करीम मंसूर रा चिरा बदार कर दे रहीम खुदा दा मंसूर दे वली पदार खी जोड़ आवाज वर्ता वशो कि मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त ए शेख शिबली मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त मंसूर में जिक्र पदार खेजोलो चे मावर्त दयारे राजू न खोद लियो कम आशिक चे दयारे राज फाश की नगला दा सजावर कोल पकार दी तस ख्याल रखे अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्यास वक्त के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियू चे उलमा वाई चे द मेराज पशप बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गजवा कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा बाज उलमा वाई चे ना काब कौसैन और अदना चे राजी कुरान के नो कौसैन चे दे आगा कतासु लिदली दली भी लिंदा चे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकाला तो दृश पे तकाला के सलवेख्त काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत नौ वर्कड़ले शे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्कड़े शे और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश्त काला उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवंदे इख्तिलाफ दे चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कता सुख्यालू के आम तौर मुंग हो दाउरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांधे पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्कड़ेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीक़त सवा अगर काफी हद पोड़े बयान मास्ता सुफमख के करे अजीजानु कतासो ख्यालो कई नुदा दौर चो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोया सरदारी व पमक्का के दा लोई सरदार हो दा लोई सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदियो पर दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता सुख्यालू कई द तौहीद चगी मुंगा हम वहू और दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासु लगुंदे मुतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ सड़ी पे कोटा के
شپیته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت. دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځو. دا دغه دور. عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو ام د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی وی. چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي یو عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیرہ وغیرہ. که خیال وکئ دا الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نشو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کېږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چا کے د قوم او د ملک د خدمت کولو اہلیت وی. چا کے جی د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اہلیت نہیں اگے خلق تو حکومت کول پکار نہ دی. اگر خلق د حکومت کولو قابل نہ دی. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي کنه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې م غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول. دا اهل ندی د دې چې دا د ملک حکمرانی. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې
او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي، بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه، تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې، یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي، بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم ماشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا، مونږ ماشاء اللہ نه ختمو. ماشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکی خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشل اللهی که غیر مارشل اللهی، مونږ کې فرق نه راځي، مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشاله چې ما مارشل الله لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا گز وي یا 100 گز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شوی. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز و، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه، چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې، نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې، نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته. دې نه هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. اوس بله خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده، په دې مونږ او تاسو ټول پوهیږو. خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړی ناست دی، نو زما د لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس تړی کو، هلکه جوړ یم بس که نه؟ وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې زه دې وپېژندم. مال نه ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. تا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړئ. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار.
سنت طریقہ پر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوڑی جی خیریت تے بس خبر خلاصوا لازمنی سچ خط جوڑے یا بازی صاحب پلار بروانی در غاری بوزی نو دا مخ به یو داسی کیو بیا به داسی کیو بیا به داسی کیو دی ته بچا ویلی چې درې ځله فرض دی تاسو خیال راغی دې ته سوچ کوئ دا هغه کمی دی د انسانیت چې په زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی قجوري دي یا فلانه دی افلان تحفه او ډالۍ وایي او د هغه د شان مناسب وایي یا الله ما تحفه تاله چې راوړې ده التحیات لله والصلوات والطیبات التحیات لله والصلوات والطیبات تحیہ عربی جبه کې په ډېرو معنو راځي او یو معنا د تحیه تحفه او ډالۍ تحیہ عربی کې تحفه او ډالۍ تم وایي التحیات تحیہ میں راوڑے دا للہ خدای لرا د سشی الصلوات والطیبات د منزلو او ستا د پاکای بیانولو خدای ما تحفه دا راوڑے دا چې زب ستا منزلو کوم او ستا پاکی به بیانو سمره اوچته تحفه دا دا اللہ د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده جواب شو السلام علیک ایها النبی اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر ملګري دي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اے اللہ پا ما خود سلام وی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پا غوی دم سلام وی تاسو خیال را عزیزانو مخ کے نور باز شوروش چه نور باز شوروشو منزونه بئی 50 منزونه بئی روجے بئی حج بئی زکات بئی دا بئی قانون بیان علماء وائی چې دا باس ډیر وګت شوی او شپه وا یوا نو په یو شپه کې اسمانونو تتلل په یو شپه کې الله سره راز و نیاز کول په یو شپه کې د بیت المقدس منزونه کول دا خو په یو شپه کې ډېر ګران بیا دا چې پیغمبر د کوره اووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي هم لا تر اوسه ولاړه نه د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو علماء وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شوروش نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطلو دا ولې عزیزانو که تاسو خیال وکړئ د شاهانو سورلی چې په کومه لار ځي ټول ټرافیک ورته جام وي لارې بند وي
که تاسو خیال کړئ یاد به درته یا نه، اوس مونږه خو خپه نشئ، هغه وقتی طور خلق یو، هغه یو سړي نه ملایکو په قبر کې تو پوښتنه وکړه من ربک، هغه سر رب کې وګیا ما چرته روټای بنی. نو مونږه وقتی طور د مېرونه یو چې کوم ځای کې ګرځو، هغه زیرا تخکاری پرونه خبرې مونږ ته څه یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظری. د چین او د امریکې د صدر یو ملاقات شوه، دا 10-15 کالو خبره ده. کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرې، ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم. نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرې خو چې دې خبرو نه څوک پوه نشي. عزیزانو دا شاهي آداب وی او شاهي آداب مونږه نه پوهیږو. د کائنات نظام معطل دی د پاره و چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملائکې پوه دی چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټای وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغی دي. نو عرض داو چې نظام ټول معطلو، چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدنه، نو کنجی به ادریدلې څنګه وي؟ تاسو خیال راغلی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي، چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغه سی به یې کنه. تاسو خیال راغلی بستر با یخیدنا همغه سی ګرمه و ولی وخت نه تیرېده. یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي، وخت چې کم زیاده الته ولاړ دی نو بستر یخه څنګه شي؟ تاسو خیال راغلی. اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وا. دی خو وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي، د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکراتم وی، نو شپه به څومره وګد کړي نو کدا در باندې پیښه شوه چې څومره به وګدې ته. تاسو خیال راغی د دنیا عشق وګورئ، دنیا کې ستا چا سره مینه اوس هم یعنی دا خبره کولم زکه نه دی پکار چې مونږه هو د عشق ټکی باندې هم پوهیږو نه چې عشق څه ته وایي. عشق دې ته وایي چې په چا مین شي، څوک دې خوښ شي، نه دې په روټۍ پروایي، نه دې په جامې پروایي، نه دې په ناسته پروایي، نه دې په ملاسته پروایي. تمنا دې 24 غنټې داوي چې زما سترګې وای او زما محبوب ته لیدلې. اسی یو مثال درته وایم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عاشق دے په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. لاس ورځې شوي دي چې روټۍ نشته، اوږې پیازار کې ناسته چې کچاوي چې روټۍ ترازن ور سره روان شم کې ني بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو. ابو هريره اوږې وې صاحب الحمدلله وې ورشه کور ته بی بی فاطمه ته وایا چې اچلای چې تاسو بل شلی اپای مونږ تراک کور تلاړو بی بی فاطمه نه د لرګي په کونډای کې هغه پاو یا یو نیم پاو پای دایره چرای خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش هغه ورته ورشه
اصحاب صفہ تم نعرے کا. اصحاب صفہ په دغه وخت کې 400 طالبان. ابو هريره وایي چې جی پاغي څه کوي؟ وایي چې دا پاغي مسکی کنه. ابو هريره وایي خدای پاک د الله سورۃ النهر زما په پیدي او 400 ولا طالبان راو حکم په منډه لاړو. اصحاب صفہ ته وی چې راځي استاسو دعوت کړي دي رسول الله صلی الله. طالبان رااله کیناستا. ابو هريره ته وی اوس کا پدیدا. ابو هريره وی رومبي طالب لمه چې کاسا ور کړه مې درځې دو چلاړې 400 طالبانو باندې کټوره وګرځېدو ټولو په مړه خېټه وسکل. ابو هريره وی په خدای قسم چې اخیری کې زما لاس تراله مغه سے پاو پای پکی. وی حضور علیہ السلام راته فرمایل چې ابو هريره اوس کار دې درځېدو چې خلاص شوي. ابو هريره وی ما په مړه خېټه وسکلی چې کټوري ته ګورم مغه سے پاو پای پکی. پیغمبر ورته وی چې ابو هريره د خدای بنده چې ته د الله سورۃ النهر وی نو تا ماته ولې نه وی؟ ماته دی ولې نه وی؟ ورته وی چې یا رسول الله زما دې د خدای په ذات باندې قسم وی چې په کوم اورستا په دې خسته مخمین شوه ما نه مې پروټای پرواشتا نه مې پجامه پرواشتا نه مې پناستا نه مې پملاستا نه مې په ولاړه نه په پروتا کا پروا میں دنو 24 گھنٹے میں پزړه کې دادا چې زما سترګې و او ستا چهره انور ته قتل او زما زړه و او ستا حدیث په لیکل کېدل. بس شوق میں داده چې سترګو میں ستا دیدار کوله او پزړه میں ستا حدیث لیکل کېدل. عزیزانو دیتا عشق دا عشق مانا دادا و مطلب دادا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی دے ټول ورځ رسول الله ونلیدو. ټول ورځ تیرا په جړای ورځ تیرا ما خامي چې رسول الله ولیدو بیا هم جړل. ولی جاره ثوبان وی ټول ورځ می جړلی چې تمه نه ویلی دله. وی اوس خو دې زولې دم کنه اوس ولی جاره؟ و یا رسول الله اوس زکه جارم چې قیامت سی او تقسیم شي څوک جنت ته او څوک چرته او څوک چرته. کزم جنت تلاړم زباغه جنت حکم چې چرته پکې تا نه وینم زه خو ستا په مخ مینم. والله که مې نه جنت پکار دی او نه مې نعمتونه پکار ته مې پکار. د خدای غیرت په جوش کې راځي. من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. پیغمبره ثوبان ته وایا چې چا په دنیا کې زما د محبوب سره مینه دی به په جنت کې مغه سره وي. عشق دیته وي عزیزانو. اوس الله محبوب او معشوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي. څومره زمانه دا نظام ولاړو نو په دې باغ څوک پويږي چې د چا په لاس کې. زمونږ دا شاعران ماهران کتا سو خیالو کې نو دا شعر کې ویلي چې اتلس کاله د غشپوا په دې مقدار سره وګداو به یو تیلی د سو خبر نه وای جانا او احمد نبی سلطانه معراج دی. دا شاعران ماهران خدای دې په رحم وکي. دغه رحمان بابا مشاعره و چې نن د کپرون و نو زه خدای زیارت ته کله کله زما خدای مشاعره له یو ځل تلم نو چې می واورید نو طرح داوه طرح چې څوک تر کومه بسورلی د باد پشاکا دا جون د باد پشا سورلی دا نو د باد پشا به تر کومه روا دا طرح و چې دی ور پسې څه جوړ کړی. خدایا ایو پکې را پاسه دی دا مخ چې دی کباب ته او دا ګیره پکې مچ ته او دا کباب نه مچ غرزول پکې دا وي
بس زه چې پې راپاڅېدم د خپل عادت مې ورسره وکړو. هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه ویل دا څه کوئ کجا رحمان بابا کجا مونږه دغسې یو کوڅه ډب راپاڅېده رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم ولې نه شم جوړولی یو ملنګ هغه ورته ویل جوړولی شي ویلې او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما جوړ کا دې پسې هغه جوړ کم وې جوړوا ورته چرګې دي چرګان زما ګرځي پډېران زما ګرځي پډېران زما چرګې دي چرګان زما دا دغه ته مونږه پاتې دا زمونږ د زندګۍ شاعران دي تاسو خیال راغی ادبي ټولې دی وازیده کمه بلا براټي قسم په خدای دی چې زه د خپل ملک ته ګورم حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلی که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واوري د دې جنیجو تقریر چې واوري اریان بش چیرې بنو دام د ملک وزیر اعظم دی خدا زمونږ دلته چې دي دا غریبان چې وګورې راوګورې داسې واړه واړه دي اریان بش نار نظام ته چې ګورې که مونږ ته ګورې مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده که شعر یې ګورې که علم یې ګورې که پیر له خلوت ته ورشې اریان بشي خدای ته ښه پوهېږې زما عقل خدای نه مخکې کار نه کوي نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي دا الله نه سوا دا علم بل هېچا ته ولاړ دی د ټول خدایي نظام معطل دی جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله چا سره په کوهی تور شوي دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غوښتل ختم شو باس ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به ونه کړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله